وما كان لنبي ان يغل. دا آیات یو خاص واقع متعلق نازل شوی دی. جنگ بدر کې چې کوم مالی غنیمت را جمع شو نو په هغه مالی غنیمت کې یو کمبل چې کوم دی رک شو. نو بعض خلکو دا خبره وکړه چې شهید دغه کمبل او دغه صادر رسول الله صلی الله علیه وسلم اغستی وي. نو دا خبرې کوونکي یا منافقانو دا خبره کړې وه چې یاره دا کمبل نبی علیه الصلاة والسلام اغستی. نو د منافق د شان نه خدا خبره لري نه ده، ځکه منافق کوي دغه شان د خبرې. او یا چې کوم دی کم فهمه مسلمانانو هغې دا خبره کړې وه، خو هغې په دې خیال باندې کړې وه چې شاید نبی علیه الصلاة والسلام ته د مالی غنیمت نه یو څیز اغستلو اجازت وي او نبی علیه السلام اغستی وي. نو په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل چې وما کان لنبی او نه دی، وما کان لنبی او ممکن نه ده د نبی دپاره ان یغل دا چې خیانت وکړي. نو غلول چې کوم دی عام خیانت ته ویلی شي، خاص کر په مالی غنیمت کې چې کوم خیانت دی نو هغې ته غلول ویلی شي. خو په مالی غنیمت کې نه چې کم خیانت دی او کم غلا څوک کوي نو دا ډېر لوی جرم دی د عامو چې کوم دی غلاګانو، د عامو غلاګانو نه دا ډېر لوی جرم دی. ځکه د مالی غنیمت نه یو څیز یو سړی پټ کي، یو څیز ترې واخلي، نو په مالی غنیمت د چې کوم څیز جدا اغستی دی نو په دې کې د ټولو مجاهدینو حصه ده، نو دی به د چا نه د دې بخښنه غواړي. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام په یو جنګ کې یو جهاد کې مالی غنیمت ته خلکو نه راجمع کو. یو کس وروستو راغی، یو پړی د سیټ تکړی د وړی پړی، وروستو هغه کس راغی کې خیال راغی چې دا اوس هم نبي علیه السلام نه ورکم. چې هغه پړی نبي علیه الصلاة والسلام له راوړو، نبي علیه السلام ورته وفرمیل د دې سره زه اوس څه وکړم، دا زه ټولو خلکو ته څنګه ورسوم، دا د ځان سره سنبال کو په ورځ د قیامت په د الله دربار ته. نو دا د مالی غنیمت نه غلا کول دا چې کوم دی ډېر لوی جرم دی. دغه رنګې بعضې مدارسو ته پیسې راشي نو په هغې کې هم ډېر احتیاط پکار دی، ځکه دا کې د ټولو عوامو حق دی. نو کو چېرته کې ستا د پیسو سره ګډې وډې شي نو دا خو تا د ټولو عوامو حق و، ته به د چا نه معافي غواړي. دغه رنګې د جومات چنده ده هغې کې پیسې مثال په طور ګډې وډې شي نو دې کې هم احتیاط پکار. دغه رنګې عام طور خلک د میټرې بندي، میټرې نو چې میټر بند کړي نو یونټ یې خو نه وړي، نو د ټولو خلکو حق و. زموږ استاد محترم به فرمیل، هغې به ویل چې څوک میټر بندي د دې نه دا خبره بهتره ده چې چا نه ګاډې پټ کړي یا د چا نه میخه پټه کړي. نو چې چا نه یې ګاډې پټ کړو یا یې میخه پټه کړه او وروستو ورته خیال راغی یو سره پیسې رالې نو لړ به شي، هغه کس له به د هغې قیمت ورکړي یا به د دغه کس نه معافي وغواړي. معلوم کس دی، یو کس دی، یا د چا نه میخه پټه کړله نو هغه په نه معافي وغواړي نو یا به یې معاف کړي، او که نه یې معاف کړي نو قرضدار به ورله وکړي، پیسې به ورله ورکړي. خو چې یو سړي میټر بند کړی دی نو دی به د چا نه د دې بخښنه غواړي، د چا نه به دی دا بخښنه غواړي. یا کونډې اچولي دي نو دی چې دا کونډې اچولي دي نو دی که خو د ټولو عوامو حق دی نو دی به د چا نه بخښنه غواړي. په ورځ د قیامت په الله رب العزت عدالت وي، د حقوق الله عدالت دا به جدا وي او حقوق العباد به جدا وي. نو الله چې وغواړي خپل حقونه انسان ته معاف کولی شي، مونځ یې نه دی کړی، روژه یې نه دی نیولې، الله وغواړي کولی شي. خو چې کوم د بندګانو حقوق دي، د چا د غیبت کړی دی، د چا د مال والی دی، د چا د پوله والی ده، نو دا به د هغې کس نه معافي غواړي نو الله هغې به د الله معاف کړي، هسې دی نه معاف. نو دا لوی جرم دی د مالی غنیمت نه غلا کول او د دې لوی جرم نسبت کول نبی علیه الصلاة والسلام ته دا ډېره خطرناکه خبره ده. ځکه پیغمبران الله پاک جل شانه معصوم ساتلی دي د ګناه، دا د ګناه نه الله بچ ساتلی دي. د نبوت نه مخکې هم د پیغمبر نه ګناه نه کېږي، د نبوت نه بعد هم پیغمبر نه ګناه نه کېږي. پیغمبران الله پاک معصوم چې کوم دی ساتلی. نو د دې وجې نه الله پاک جل شانه وفرمایل چې وما کان لنبي او ممکن نه ده د نبي دپاره ان یغل دا چې خیانت وکړي. ومن یغلل او څوک چې خیانت وکړي یأتي را به وړي بما هغه څیز غله چې خیانت کړي وي یوم القیامت په ورځ د قیامت. په ورځ د قیامت چې چا کم خیانت کړي وي هغه به د اوبو د پاسه چې کوم دی باري. چا په مالی غنیمت کې اوښ پټ کړي وي، نبي علیه السلام فرمایي دا اوښ به د اوبو د پاسه ناست وي او د اوښ په چغې وي چې زه د مالی غنیمت نه چې کوم دی غلا کړی. او نبی علیه السلام فرمایي چې دا کس مال راشي چې د الله پیغمبر زما
دپاره الله ته سفارش وکړه چې الله ما معاف کړي نبی علیه السلام فرمایي زه به ورته وایم چې زه ستا سفارش نه کوم تا ته ما د الله پیغام در رسولی او ته په هغې باندې ولې عمل نه کوم نو په ورځ د قیامت چې رسول الله مبارک زمونږ د سفارش نه مخ واړي الله دې نه کړي نو دغه کس خو یقینا چې تباه او برباد شو ځکه زمونږ دعوه دا ده چې مونږ به جنت ته ځو د الله په رحم به ځو او د الله رحم به په چا باندې کېږي چې رسول الله مبارک سفارش په خپل عمل مونږ نشو تللی نو نبی علیه السلام فرمایي چې دغه کس به اوښ غلا کړي وي دا اوښ په چغې وي چې زه د مالي غنیمت نه چې کوم دی غلا کړی ما چا بیزه پټه کړي هغه بیزه به د اوږو د پاسه سوروي چا بل یو څیز غلا کړي وي هغه به په ورځ د قیامت د اوږو د پاسه سور وي او بعضې روایتو کې راځي چې بعضې خلک په وایي چې یا الله پاکه مونږ جهنم ته ور اولېږه خو د قیامت تر ورځې د رسوای نه مونږ بچ کړه دلته مونږ شرم دومره خطرناکه ورځ ده نور نیزوار ځمکه د تانبې او هر انسان خپلو خولو کې ډوب او هر کس بربند هیڅ جامه به ورسره نه څنګه چې د مور د خېټې نه پیدا شي ماشوم بربندي دقه شان چې د الله مخې ته ودرېږي بربند عایشه صدیقه رضی الله عنها تپوس کی یا رسول الله په دغه وخت کې به خلک یو بل ته نه ګوري ټول خلک بربند نبی علیه السلام ورته فرمایل عایشه دا دومره خطرناکه ورځ ده چې په دغه ورځ به د ټولو خلکو نظرونه د الله په عرش باندې بل طرف ته به دا نظر نشي اړولی دوو قدمونو ځای به یې په دې کې به ولاړ هر انسان د خپل عمل مناسب په خولو کې بډو رحمان بابا وی د قیامت په ورځ به لویه تماشه وي کو په خپله تماشه نشي روا رحمان بعضې خلک بختور خلک په پکې وي چې هغه به د الله د عرش د سوري د لاندې ښه په آرام باندې ناست نو فرمایي چې وما کان لنبي او ممکن نه ده د یو نبي دپاره ان یغل دا چې خیانت کړي ومن یغلل او څوک چې خیانت وکړي یأتي رابوړي بما هغه څیز غله چې خیانت کړي وي یوم القیامت په ورځ د قیامت په ورځ د قیامت به د الله دربار ته راوړي ثم توفى بیا به پوره ورکړي شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه څه چې د کړي وي وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی د هیڅ ظلم به پرې نشي کولی څومره غلا یې کړې ده د هغې مناسب سزا به ورته میلاویږي څومره نیک اعمال یې کړي دي د هغې چې کوم دی جزا به ورته میلاویږي بدله به ورته میلاویږي افمن اتبع آیا هغه کس چې تابعداري کړې وي رضوان الله د الله د رضامندۍ کمن آیا پشان د هغه چا دی با چې رجوع یې کړي وي واپس شوي وي بسخط من الله د الله په ناراضګۍ باندې فرمایي افمن اتبع رضوان الله آیا هغه کس چې تابعداري کړي وي د رضا د الله پاک د الله د رضا تابعداري کړي وي لکه نبی علیه السلام نو کمن با آیا پشان د هغه چا دی با چې واپس شوي وي بسخط من الله د الله په ناراضګۍ باندې لکه خائن خیانت کوونکي نو نبی علیه السلام او خیانت کوونکي برابر کېدلی شي نو هرګز نشي کېدلی ومأواه د دې خیانتګر دپاره د دې کس دپاره د کوم چې د الله په غصې د الله په ناراضګۍ باندې واپس شوی دی ومأواه جهنم ومأواه او ځای به د جهنم وي وبئس المصير او ډیر بد ځای دی د ورتو هم درجات دلته مخکې آیات کې ذکر کړل چې آیا هغه کس برابر کېدلی شي چې کوم کس د الله چې کوم دی 100% تابعداري کړې ده او هغه کس چې کوم د الله پاک جل شانه ناراضګي کړې ده د الله ناراضګۍ پسې واپس شوی دی نو آیا دا کس برابر کېدلی شي دا کسان هرګز برابر نشي کېدلی لکه نبی علیه السلام او دغه رنګې کوم خیانتګر چې دي دا برابر کېدلی شي نشي کېدلی یا چې کوم دی مهاجرین او انصار دی د الله رب العزت د قانون 100% تابعداري کړې ده نو مهاجرین او انصار دا برابر کېدلی شي د هغه چا چې کوم منافقان دي نو هرګز نشي کېدلی هم درجات د دوی دپاره درجې دي عند الله په نزد الله د ټولو نه اوچته درجه دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د نور انبیاء علیهم الصلاة والسلام بیا په امت کې د ټولو نه لویه درجه دا به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ټولو امتونو کې د انبیاو نه علاوه په امتونو کې د ټولو نه لویه درجه دا به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دویمه درجه به د عمر فاروق رضی الله عنه دریمه درجه به د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه هم درجات د دوی دپاره درجې دي عند الله په نزد الله والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما هغه څه لره
یعملون چې دوی کوي. وما كان لنبي او ممکن نه د یو نبی د پاره ای یغل دا چې خیانت وکړي، ومن یغلل او څوک چې خیانت وکړي یأتی را بوړي بما هغه څو غلا چې خیانت کړي وي یوم القیامت په ورځ د قیامت، ثم توفى بیا پوره ورکړي شي کل نفس هر یو نفس ته ما هغه څه ما بدله د هغه څو کسبت چې د کړي وي. دنیا کې نیک عمل کړي د هغې به ورته الله بدله ورکړي، جزا به ول ورکړي. دنیا کې بد عمل کړي د هغې به ول سزا ورکړي. وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی د هیڅ چیزو. افمن اتبع آیا هغه څوک چې تابعداري کړي وي رضوان الله د الله د رضا مندی، کمن آیا پشان د هغه چا دی با چې واپس شوي وي بسخط من الله په ناراضګۍ د الله باندې، ومأواه او زید دو جهنم و جهنم دی، وبئس المصير او ډیر بد ځای دی د ورتلو. هم درجات د دوی د پاره درجې دي عند الله پنځ الله، والله الله تعالی بصیر لدونکي دی بما هغه سره يعملون چې دوی کوي. وما كان لنبي او ممکن نه د نبی د پاره ای یغل دا چې خیانت وکړي، ومن یغلل او چا چې خیانت وکړو یأتی را بوړي بما هغه څو غلا چې خیانت کړي وي یوم القیامت په ورځ د قیامت، ثم توفى بیا به پوره ورکړي شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه څه چې د کړي وي، وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی. افمن اتبع آیا هغه څوک اتبع چې تابعداري کړي وي رضوان الله د الله د رضا مند دی، کمن آیا پشان د هغه چا دی با چې واپس شوي وي بسخط من الله په ناراضګۍ د الله باندې، ومأواه او زید دو جهنم و جهنم دی، وبئس المصير او ډیر بد ځای دی د ورتلو. هم درجات د دوی د پاره درجې دي عند الله پنځ د الله، والله الله تعالی بصیر لدونکي دی بما هغه څه لره يعملون چې دوی کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين زموږ راضي شي، الله زموږ دا درس خالص مخلص تخپل رضا وګرځي، الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله زموږ د ټولو ناراضي شي، زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي. الله زموږ د سترګو، زموږ د غوږونو، زموږ د ژبې، زموږ د بدن د هر یو اندام ګناه معاف کړي. الہ العالمین موږ ټولو ته د قرآن مجید فهم او پوهه راکړي. الله موږ ټولو ته په قرآن مجید باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین موږ د خپل دین لپاره قبول کړي. الله موږ ټولو قبول کړي. الہ العالمین موږ ټولو قبول کړي. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي. الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي، هغې پورې موږ له مرګ مه راولي چې تر څو ته زموږ نه راضي شوی نه. الہ العالمین زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. حاضر مجمع ټول ګناهونه معاف کړي. حاضر مجمع کې د ملګرو په زړه کې څه قسمه شرعي حاجتونه الله د خپل غیب خزانونه پوره کړي. الله څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. الله څومره قرضدار دي د قرضونو نه خلاص کړي. الله څومره پریشان حاله دي پریشانۍ ختم کړي. الله څومره ناحقه بندیوان دي د بند نه آزاد کړي. الله چا اولاد نشته نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. الله چاته د اولاد ورکړي د فرمانبرداري ورته وګرځي. الله د سترګو یخوالی ورله وګرځي. الہ العالمین څومره ملګرو آپس کې دشمنۍ طرفګرۍ دی الله ټولو په دوستو سره بدل وفرمایي. الله خاتمې زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځنکدن د زړه په صدق سره په ژبه زموږ دا کلمه چالو کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.